बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चिकन नेस्ट पोल्ट्री फार्म। उम्मीद दे چې تاسو بخیر او د صحت په جامه به نننۍ ویډیو چې زموږ د اټومیټک انکوبیټر په اړه کې ده. نو راځي ګورو چې دې کې څه دي. دا انکوبیټر په دې کې 48 هنډې راځي، په دې کې نور 56 هنډو والا مې 120 والا پکې مې دې کې 48 هنډې راځي. پاور وولټیج کم دی، 80 وولټیج دی لپاره کار دی. دغسې د نور ډېر شی په دې کې کم فیچر دی. به تاسو څنګه مخکې په قلاره په دې ویډیو کې ښایو. راځي چې دا کولاو کو چې دې کې دننه څنګه انکوبیټر دی. ها جی دا انکوبیټر مونږه کولاو کو دننه بس ګورو چې دې کې دننه څه چې دا دی چې کوم هیډ دی دا هغه دی. دې سره دا نیو ورژن دی. دې کې چې کوم د بیټرۍ سره دا ډایرکټ کنیکټ کېږي. په دې کې نور څه دغه نشته دی، بس ډایرکټ دا دوه ویر دا بیټرۍ سره کنیکټ کېږي. جی دې کې دننه دا بس مونږ سایډ باندې کېږو. دې کې دننه یو دا پاور تار دی، دې ته کوم چې د بجلۍ سره کنیکټ کېږي، دا د بجلۍ سره هم کنیکټ کېږي. او په دې کې بل اهم فیچر دا دی چې دا د بیټرۍ سره هم کنیکټ کېږي. په دې کې د کوم دې مینیو دا چې د دې کې زموږ سره ټولې د دې خبرې دي. په دې کې مطلب د دې انکوبیټر سیټینګ وغیره ټولې خبرې په دې کې دي. د ایکس په باره کې دي، د نور سیټینګ په باره کې دا هم تاسو کتلی شئ. دا به دې کې موټر دی کوم اټومیټک چې دې ته مونږ اټومیټک په دې وجه هم ویلی شو چې په دې کې دا موټر دی. دا به چې کوم دی زموږ سره انډې روټیټ کوي او دا د دې وایر دی دا مونږ د دې د هیډ سره کنیکټ کوو. نو راځئ ګورو دا کنیکټ کوو. اوس په دې کې دا د انډو دپاره ځایونه دي، دا دې مونږ راچوتو. ګورو چې په دې کې لاندې نور څه دي. اوس په دې کې دا یوه جالۍ ده او سمپل غونډه کې جالۍ ته په دې کې به موږ لاندې اوبه اچوو. دا به کې د اوبو لپاره ځای دی او بیا به دا جالۍ په دې باندې ګورو. جالۍ مقصد دا دی چې مطلب فرض که چیکس راوځي نو هغه بیا په اوبو کې لاندې نه دغه کېږي، بلکې سمپل بر به دې جالۍ باندې نو به سیف وي. جی اوس دې کې موږ اوبه اچوو. چونکې د اوبو اچولو خو مطلب د دې جدا طریقه ده، خو دا زموږ فرسټ ټایم دی. په دې کې موږ داسې ډایرکټ هم اوبه اچولی شو. په دې کې داسې ډایرکټ اوبه اچوو مله فرسټ ټایم باندې. دې کې دا ما اوبه اوس واچولې. جی په دې کې مونږ اوبه واچولې. اوس په دې باندې مونږ له پاسه را جالۍ کېږدو. بلکل دا سیف تر دې نه دا اوبه نه دغه کېږي، بس دا اوبه چې کوم دي ټولې د جالۍ نه لاندې. اوس په دې باندې مونږ له پاسه د انډو ټرې کېږدو. په دې کې مونږ د انډو دا ټرې دقسې ورکېږدو. اوس په دې باندې به مونږ د پاسه د دې هغه هیډ کېږدو او دا وایر به دغه هیډ سره کنیکټ کړو مونږ. دا اوس مونږ ګورو، تاسو ګورئ چې دا مونږ کنیکټ کوو. बिल्कुल په سمپل طریقې سره به دا موږ اوس کنیکټ کوو. تاسو کتلی شئ دا وایر دې سره کنیکټ شو، د هیډ سره کنیکټ شو، دا وایر د باډۍ. اوس په دې کې موږ انډې کېږدو. बिल्कुल تاسو کتلی شئ دې کې اوس موږ انډې کېښودلې. اوس مونږ د دې بهر سیټینګ ګورو چې دا مونږ څنګه سیټ کوو، د ټمپریچر وغیره دا دې سره د بیټرۍ وایر کنیکټ دی. دا مونږ د بیټرۍ سره کنیکټ کوو. دا مونږ د عام بجلۍ سپلای سره هم کنیکټ کولی شو. د هغې دپاره دا وایر دی. دا په دې کې هیومیډیټي دپاره چې کوم اپشن دی دا د ټمپریچر دپاره دی. او دا چې کوم انډې ورځو دپاره دی، کم سے کم دا په 18 ورځو کې چیکس راوباسي، زیات نه زیات 21 ورځې. او دا چې کوم مطلب څونه ټایم پس به دا روټیټ کوي دا انډې، دا فر 2 هاورز به دا موږ اوس د بیټرۍ سره کنیکټ کوو. اوس به دا موږ ډایرکټ د بیټرۍ سره کنیکټ کړو. د هغې یو فایده دا ده چې بیا اني ټایم که فرض که لایټ لاړ شي نو موږ ته به د هغې نه هېڅ نقصان نه رارسي، بلکې مشین ته به د هغې نه هېڅ نقصان نه رسي، بلکې دا به خپله اټومیټک دا به صحیح کنیکټ به وي. ګورو دا موږ اوس کنیکټ کوو د بیټرۍ سپلای سره. بلکل چې تاسو کتلی شئ دا اوس سټارټ کړو مونږ. په دې کې چې کوم اوس د دې ټمپریچر دی فرسټ ټایم باندې موږ سټارټ کړو. د 26 ټمپریچر دی او هیومیډیټي د دې 70% ده. او کوم د دې کاونټ ډاون چې دی دا به څونه ټایم پس انډې روټیټ کوي، هغه به 2 घंटे پس انډې روټیټ کوي. نو اوس موږ ګورو دا سیټ کوو دی ټمپریچر به څنګه سیټ کوو. نو دا سیټینګ دی بټن باندې کله موږ دا کلیک کوو، موږ دلته بله سیټینګ دا آپشن آن شي. دا به اوس موږ دا ټمپریچر د دې سیوا کړو چې دا موږ هر څونه کوو.
کم سے کم مونږ به د کوم ټمپریچر د مونږ وصفه 48 باندې ودرو. جی تاسو کتای شئ د کوم ټمپریچر چې کوم دی دا اوس 28 دی، لیکن دا چې کوم په سیټینګ کې دا ما فټ کړو دا 38 شو، نو دا په خپله باندې دې ته هم بیا ورسي، مطلب دا به روفروسي واقعي هغې ته ورسي. دا د کوم مطلب دا چې څومره ټایم پس انډر روټیټ کېږي دا د هغې سیټینګ دی. دغسې دا مونږ د دې ځای نه اپ کولی هم شو، دا زموږ سره د پاور بټن دا مونږ دا کلیک کړو دا اپ شو، دا مونږ بیا واپس هم د دې نه ان کولی شو، د دې نه دا مونږ بس یوه کولی شو کمولی شو. د دې نه مطلب دا مونږ فرض کړه دا هنډي باغ چې په ټایم د مخکې روټیټ شي نو د هغې دپاره دا آپشن دی، دا آپشن مونږ کلیک کوو، مونږ ګورو چې دا روټیټ کېږي که نه روټیټ کېږي. نو تاسو په خپله باندې کتی شئ دا هنډي څومره په سلو طریقه سره په قلاره طریقه سره دا روټیټ کېږي، نه به دې کې څه د ماتولو خطر شته، نه به کې نوره څه خطر شته دی. بالکل په خپله طریقه باندې دا ټایم اوس دا بیا 2 غنټو شو، 2 غنټې بعد به دا انډې روټیټ کوي. دا د دې سیټینګ وشو. اوس مونږ د بیټرۍ سیټینګ ګورو. نو دې دپاره سمپل بس دغه عامه کومه په موټرو کې چې بیټرۍ لګي 50 بیټرۍ دې دپاره ما دغه کړې ده، او دا د دې دپاره موټر دی. د دې بیټرۍ ته د لګولو د ټول نه غټه یوه فایده دا ده چې کله هم مونږ بجلي لایټ لاړ شي زموږ نو مطلب مونږ ته به هېڅ پروا نه وي چې زموږ انکوبیټر داسې بند پاتې شوی دی، خو بس دا اټومیټیکلی دا له بیټرۍ سره په خپله باندې کنیکټ دی، نو هغه به دغه کوي، دا مونږ ته به هېڅ پروا نه وي، بس بېغمه به تېو. د دې بیټرۍ د ټول نه غټه دا فایده ده. نو اوس ګورو دا زه کنیکټ کوم، د بجلۍ سره ډایرکټ کنیکټ کوم دا موټر. تاسو ګورئ دا چارج کېږي او دا ما دغه د بیټرۍ سره کنیکټ کوو، دا ډایرکټ د انکوبیټر سره کنیکټ شو. د دې ټمپریچر اوس 28 اوس دا 30 شو، دا په خپله باندې ورو انکریز کېږي او دا به 38 ته رسي، د هغې نه پس پر دې ټمپریچر بیا نور نه دغه کېږي. نو دا د انکوبیټر سمپل سیټینګ و. نور معلومات دپاره زه ډسکرپشن کې خپل واتساپ نمبر هم درکوم، که تاسو په څه معلومات اخیستل نو بالکل ما نه اخیستی شئ. جی تھینک یو.